السلام علیکم ملګرو، تاسو څنګه پوهیږئ؟ زما نوم عبدالله حق ده. نن موږ راغلي یو داسې ویډیو ده په باره کې چې تاسو دپاره ډېر زیاته اهم ده او زموږ دپاره هم اهم ده. یو مسجد دی، هغې په باره کې موږ دا ویډیو جوړو. د قاري صاحب یو ویډیو هم راواستوله چې دا ویډیو در سره مخکې شیر هم کوي. نو تاسو ته څنګه چې په دې سایډ باندې دا ویډیو ښکاري، زه تاسو ځا پلی کوم هم او دې کې تاسو ته نمبر هم درکړي دی. یو مسجد دی، هغې کې کار بند شوی دی او څه وجې نه بند شوی دی. نو هغه داسې بند شوی دی چې هغې کې څه کارونه پاتې دي. جومات کې کړکۍ پاتې دي، دروازې پاتې دي، لاندې فرش هم پاتې دی او د اوبو بندوبست هم پکې نشته دی. او دې سره سره بمبو بندوبست هم پکې نشته دی، د ټنکۍ بندوبست هم ورته کوو. نو هغې لپاره پیسو لپاره ضرورت دی او زموږ علاقې خلک ډېر زیات غریبانان دي او اوس د پیسو ضرورت نشته دی. موږ هغو پکې خپل محنت کړی دی، اوس تاسو ته لپاره پاتې شوې ده. موږ ته کاري صاحب ویډیو راواستوله چې دې لپاره دا ویډیو جوړه کړئ. نو راځئ ملګرو، د ویډیو سره شیر کوو، د سره شیر کوم او دې سره زموږ د ویډیو شیر هم کوئ، خپل ملګرو سره ګروپونو کې شیر کړئ چې دې لپاره محنت دپاره کم پیسې د هغه راشي. نو دې کې به تاسو سره هم ثواب میلاویږي او دې کې خپل کم ملګري دي او څوک پیسې ورکوي، نو هغې نمبر هم پکې ورکړل شوی دی. کاري صاحب نمبر هم پکې ورکړی شوی دی او د علاقې کوم مشر دی هغه نمبر هم پکې ورکړل شوی دی. نو دا ویډیو سره مخکې ضرور شیر کړئ او د ثواب په نیت خامخا شیر کړئ. راځئ دا ویډیو سره شیر کوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مسلمانانو ورونو، د کوم مسجد ته تاسو ګورئ په دې کې د کړکۍ چوکټې ګورئ، کړکۍ ورکې نه دي لګېدلې، د شیشو میشو بندوبست پکې نشته، دروازې هم نشته دي پکې، لاندې فرش هم تاسو ګورئ فرش هم نه دی شوی او دا مخکې کوم دا ځای ګورئ تاسو، دا د ډګۍ ځای د ډګۍ هم نه دی جوړه شوې د اوبو ورباندې. په دې کې که څوک هم اخلاص کولی شي په دې مسجد کې، نو ستاسو به ډېره مهرباني وي، ډېره مننه به وي ستاسو چې په دې مسجد کې اخلاص وکړئ، موږ سره چندې وکړئ. د مسجد په ځنګلي کې د شرندل پټۍ سره عبدالله بن رواحه رضی الله عنه مسجد دی. په دې کې چا هم اخلاص وکړو، دا صدقه جاریه ده، انشاءالله تعالی الله جل شانه به اجر درکوي په دنیا او آخرت کې هم. هغه خلک چې هغې وس لري، نن سبا که موږ تاسو سوچ وکړو سریا او سیمنټ دا ګران شوي دي، دا د یو کس کار نه دی او بل د محلې والا د خلک هم غریبانان دي. نو که تاسو اخلاص وکړلو، الله جل شانه به د دې اجر تاسو ته درکوي. بل تاسو د ماشومان پکې ګورئ، د ماشومان په دې کې سبق وایي، د څه کم 200 ماشومان دي پکې او د دې والا پروګرام هم په دا مسجد کې وشو، د تقریبي مقابله هم ماشاءالله ماشومان هم ښه پکې تکړه دي، وري ورکې کوي. ستاسو به دا ډېره مهرباني وي چې موږ سره په دې کې اخلاص وکړئ. څوک هم چنده کولی شئ د خپل وس مطابق، که مال راوړی شئ، یعنې سیمټ او سریا یا بل څه اخلاص کولی شئ په دې، یا نغدې پیسې ورکولی شئ. په دې ویډیو کې به موږ نمبر یې هم ورکړو، د دې ځای والا چې کوم مشران دي د هغې نمبر یې به ورکړو، د کاري صاحب نمبر به ورکړو. نو دا به ستاسو ډېره مهرباني وي چې موږ سره تاسو په دې کې اخلاص وکړئ، په دې مسجد کې موږ سره تاسو مدد وکړئ او پیدا ستاسو دی ورکړي د آخرت او د دنیا د دواړو. الله جل شانه تاسو ته په دې باندې اجر درکړي، دا صدقه جاریه دی. نو څومره مسلمانان وروڼه ته هم یې دا ویډیو په غور سره وګورئ، په دې کې سوچ وکړئ، د مسجد وګورئ. چې کوم کسان باور نه راځي، یقین نه کوي، د راشي مسجد د خپله وګوري، مسجد کې د کار وګوري، انشاءالله تعالی په دې باندې به تاسو ته اجر میلیږي. الله جل شانه به عظیم اجر په دې باندې تاسو ته